أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. سورة نساء آیات نمبر 111. ولله یوازې الله عز وجل ردی ما هغه څه په السماوات چې په اسمانونو کې وما فی الارض او هغه څه چې په مځکو کې. ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب او یقینا موږ وصیت کړی دي الذین هغه کسانو لره اوتوا الكتاب چې هغوی ته کتاب ورکړل سوی من قبلکم ستاسو نه مخکې وإياكم او تاسو ته ان اتقوا الله چې د الله عز وجل وبيرجي وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض او کتاسو انکار کوي نو فإن لله نو یقینا الله عز وجل ما هغه څه دي په السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه دي په الأرض چې په ځمکه کې دي. وكان الله غنيا حميدا او دی الله عز وجل کامل بے نیاز حمیدا د پرستایل خاوند. ولله ما فی السماوات د دې آیات مخکنی آیاتو سره ربط دادی چې دا د قران کریم ترتیب او اسلوب دی چې هر کله احکامات ذکر کی نو د احکامات یا په شروع یا په آخر کې د آخرت طرف ته ترغیب او د الله د عذابونو څخه ترهیب دا بیانې. نو دلته هم الله سبحانه وتعالى د احکاماتو سورسته چې مخکې تیر سول چې تاسو د خپل شود سره داسې گزاره وکي او تاسو د خپل زړه اختیارات په قبضه کې نه لري نو د هغو احکاماتو ورسته د ترغیب او ترهیب خبره کی چې تاسو د الله عزوجل قدرت دا تسلیم کی الله تعالی ډېر لوی ذات دی. تاسو ته پر نیکو اعمال ثواب هم درکوي پر بد اعمال استاسو گرفت هم کوي. دا الله تعالی ته کوم ګران کار نه دی. په دې آیاتو کې د رکوع تر پای پورې درې ځله لله ما فی السماوات و ما فی الارض استعمال شوی او په هر ځای کې د الله تعالی یو مستقل قدرت ته اشاره ده. ولله یوازې الله عز وجل رضی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما هغه څه فی الارض چې په مځکه کې دي. نو د داسې مالک د احکاماتو منل نهایت ضروری دي. یعنی کوم ذات چې په اسمانونو کې قدرت لري په مځکه کې قدرت دی او د اسمانونو څومره نظام د مځکو څومره نظام په دې کې موجودات چې دا د انسان د علم څوتري دي پر دې ټول الله تعالی قدرت او ملکیت لري. دا ټول د الله تعالی ملک دی. نو کله چې الله تعالی دومره ستر ذات دی او د دومره لوی مخلوقات مالک دی نو بیا د احکامات منل نهایت ضروری دی چې باید انسان یې ومني. لفظ الله دا د الله تعالی ذاتی نوم او د الله تعالی نور اسماء د الله تعالی صفتی نومونه دي. د پیژندلو د پاره تاسو داسې یو مثال وفهموي. د مثال په توګه کې یو څوک پیدا شي یو هلک پیدا شي انجلی پیدا شي نو موږ د هغه د پاره یا د هغه د پاره په ابتدا کې یو نوم یښدو. د مثال په توګه یو هلک پیدا شو موږ یې نوم کښې شو دی عبد الله. دغه عبد الله دغه هلک ذاتی نوم بلل کیږي. دا چې د هلک او کالو لسو کالو ته حفظ خلاص کی باره موږ حافظ صاحب او بیا چې کله قرأت وای نو قاری صاحب دا رقم چې کله عالم سی بیا مولوی صاحب مختلف نمونه بیا ورته انتخاب وو. دا باقی نمونه ټول صفتی نمونه بلل کی. هغه یو نوم ذاتی نوم دی. نو د الله تعالی نوم د الله نوم دا ذاتی نوم دی. باقی ټول نمونه د الله تعالی صفتی نمونه دي. رحمان رحیم قدوس صفتی او ذاتی دا فرق سره لري. نو لفظ د الله دا د الله تعالی ذاتی نوم او ډیر علما پر دې متفق دي چې اسم اعظم هم دغه د الله تعالی دغه نوم دی. او حدیث کې راځي ترمذی شریف کې حدیث دی چې د الله تعالی نه نوی نمونه دي. کدا سره یاد کې او وی وای نو د دنیا او آخرت مشکلات الله تعالی حلي. او دا تجربه ده
کم څوک په یو مصیبت باندې وای گرفتاری یا په کور کې یا د باندې پر چا قرضونه باندې وي یا بندي وي یا د چا سره دعوه وي په دا دعوه کې ډیر مشتی وي نو وای دی روزانه د الله تعالی نه نیوي نمونه روزانه وای څلويشت ورځې دی مسلسل دا وای الله تعالی به د هغه مشکل حل کړي نو الله سبحانه و تعالی خپل ذاتی نوم یادوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یوازې الله عز وجل ردی ما هغه څه په السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هغه چې په مځکو کې دي د دې ټولو ملکیت یوازې الله لپاره ثابت دي نو د داسې مالک د احکامات منل نهایت ضروری دي په دې آیاتو کې الله تعالی د خپل قدرت د پراخي یادونه وکړه چې زما دومره پراخ قدرت دي او دومره پراخ مخلوقات او ملکیت می او د احکامات پر ځای کولو امر چې مشتاسو ته مخ کې کړیو دا داسې نه چې आवाज مشتاسو ته کړی بلکې ستاسو نه بلکې نور ته مهم دا کړی یعنی د احکامات پر ځای کولو حکم یوازې تر تاسو اړه نه لري بلکې نور کسانو ته مش کړی الله فرمایي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب او یقینا من حکم کړیو تاکیدی حکم کړیو الذين اغكسان لرا اوتوا الكتاب چاغوی ته کتاب ورکړل سویو وصیت هغه ته ویل کیږي چې منونکي اوریدونکي یعنی وصیه هم د احترام په خاطر باندې عملي کوي او هم پرځان لازمی بولي نو الله تعالی فرمایي مش تاکیدی حکم کړیو د وصیت ترجمه د تاکیدی حکم کیږي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب او یقینا مر تاکیدی حکم کړیو الذين عاکسان لرا اوتوا الكتاب چاغوی ته کتاب ورکړل سویو چې تورات او انجیل و من قبلکم استاسو نمخ کی و ایاکم او تاسو ته هم حکم کړیو ان اتقوا الله چې د الله عز وجل نو بیریږي یعنی د تمام احکامات موافقت کړي د الله تعالی څخه وبېریږي بلکې تمام احکامات دا پر ځای کی دا د تقوا حکم دا موږ یوازې تاسو ته نه دی کړی بلکې تاسو نه مخ کې چې څونه انسانان او تاسو یاس او تاسو ورسته چې څومره انسانان راځي دې ټول ته موږ د تقوا امر کړی تقوا په عبادتو کې تر ټولو اهم اصل ځکه د انسان په زړه کې چې تقوا رااله بیا د الله تعالی احکامات منل ورته آسان دي چې د الله عزوجل بیر د انسان په زړه کې رااله تقوا وایي دا غته چې انسان د الله تعالی څخه وبېریږي وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَإِن تَكْفُرُوا كَچِيرِ تاسو کفر وکي فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَيَقِينًا الله عز وجل ما هغه سدي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هغه چې دي په الارض چې په مځکه کې دي یعنی دا هم تاسو واوري او هغه نور قومونه دي هم واوري چې کتاسو د خدای د احکامات مخالفت وکړي نو الله ته یو ضرر نسی رسوي بلکې تاسو خپل ضرر دی او تاسو به خپل د لوی تاوان سره مخامخ شئ نو دا هم تاسو واوري او دوی دي هم واوري و ان تکفروا کتاسی کفر وکي یعنی د الهی احکام مخالفت وکړي نو تاسو الله تعالی ته هیڅ ضرر نسی رسولای البته تاسو ته ضرور ضرر رسیږي ځکه فإن لله یقینا الله عز وجل ما هغه سدي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه سدي فی الارض چې په مځکه کې دي نو دا سلوی ذات نقصان د کومي خارسیږي هیڅ امکان نه لري چې هغه ته ضرر ورسیږي ستا په عبادت او ستا په عبادت نه کولو باندې د الله تعالی په پاچهي کې نه زیادت راځي او نه د الله تعالی په پاچهي کې کمبود راځي بلکې دا ستا د لپاره سعادت دی چې ته د خدای د احکامو پابندي وکې دنیا به هم برابر وي آخرت به هم برابر او کله الله عزوجل د احکام مخالفت وکې نو د الله تعالی پاچهي ته تاوان نه رسیږي البته تب ضرور په نقصان او تاوان کې لوي فإن لله نو یقینا الله عز وجل ما هغه سدي په سماوات چې په اسمانو کې دي او ما هغه سدي په الارض چې په مځکه کې دي
پدې کې د الله تعالی قدرت ته اشاره ده چې الله تعالی دومره قادر ذات دی چې ستاد اطاعت نه کولو په وجه او ستاد مخالفت نه کولو په وجه د هغه په پاچهي کې هیڅ نقصان او تاوان نه راشي. دی کې الله عزوجل خپل بندگانو ته دا خبره کوي چې یو سړی دی د الله تعالی نه فرمانی په دې نیت نه کوي چې ګوا کې زب الله تعالی ته تاوان ورسي. یعنی کدا د نړۍ ټول کافران را ولاړ شي د الله تعالی د نظام په مقابله کې لکه اوس چې ولاړ دي داسې اتفاقا ودرېږي نو هم د الله تعالی په پاچهي کې یو ذره نقصان نه راځي. دا که څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهانت وکړي یا د دین اهانت وکړي په دې نه د الله د پیغمبر اهانت کیږي نه د خدای پاچهي ته نقصان رسیږي بلکې خپل هغه کس په ډېر لوی نقصان او تاوان کې لويږي چې الله تعالی به یا په دې دنیا کې د مسلمانانو په لاس باندې سزا ورکړي کنه د آخرت سزا خو یقیني ده چې هغه به وي. الله فرمایي چې دا ازما په پاچهي کې نقصان نه پیښي. وکانه الله غنیا حمیدا وکانه الله او دی الله عز وجل غنیا بنیاز حمیدن دستائل لایق یعنی الله تعالی بنیاز دی د چا د اطاعت حاجت نه لري او نه چاته ضرورت لري. حمیدا پرستایل سوی ذات دی کامل صفات دی د چا د مخالفت په وجه په صفاتو کې یو ذره نقصان ناراضي ټول صفات یې پر خپل ځای باندې. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولله یواز الله عز وجل ردی ما هغه فی السماوات چې په اسمانو کې دي و ما هغه فی الارض چې په مځکه کې دي. یواز الله عز وجل را ثابت دي هغه ټول ملکیت په السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه فی الارض چې په مځکه کې. په دې آیات کې به اشاره ده ودیته چې الله تعالی دومره قادر ذات دی نو د نیکو کارو بندگانو د اطاعت شعار بندگانو کفایت هم کی بیا د دغه بندگانو د پاره کافی دي. ولله ما فی السماوات والارض یواز الله عز وجل ردی ما هغه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه فی الارض چې په مځکو کې دي. وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله عز وجل وکیلا کارساز. ایشا یذهبکم ایها الناس ویأتی بآخرین وکان الله علی ذلک قدیرا. ایشا کو غواړي الله عز وجل یذهبکم ایها الناس نو لری بکړی تاسو ایها الناس ای خلقو ویأتی بآخرین او نور خلق براولی وکان الله علی ذلک قدیرا او دی الله عز وجل علی ذلک فردغ بانی قدیرا کامل قدرت لرونکی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یواز الله عز وجل ر ملکیت ثابت دی او تصرف ثابت دی. ما ده هغه په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما ده هغه په الارض چې په مځکو کې دي. مطلب دا چې الله عز وجل هیڅ چاته د دې ملکیت او اختیار او تصرف نه دی ورکړي بلکې د ټولو خالق دی او متصرف یې هم دی. نو چې کله هغه داسې مختار ذات دی نو بیا د هغه بندگان چې د خپل رب اطاعت کوي د بل هیڅ چا څخه وهم نه کوي. وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله عز وجل وکیلا کارساز. الله سبحانه وتعالى بیا ستاسو لپاره کارساز. نو کله چې د مزکو اسمانونو مالک ستاد عبادت په وجه ستا کارساز سو بیا تا ته د بل څه وهم کول د کوم خوا جائز دي. بیا ته ولې د نور سره متاثر یې بیا ولې د نور څخه تعصر اخلي او د هغو عقاید د هغو اعمال د هغو اقوال قبله ځکه چې الله عز وجل ستارب دی او ستا کفایت کوي. ایشا یذهبکم لیکن هو الله عز وجل فرمایي چې دا عبادت کول د ازما په پاچهي کې زیادت نه راوړي او یا ستاسو نافرمانی کول د ازما په پاچهي کې نقصان نه راوړي. دا عبادت کول د نیک اعمال کول دا ستاسو خپل سعادت دی دا ستاسو خیر دی دا ستاسو ګټه ده کنه. الله عز وجل ته څه زور غواړي تاسو به ایسته کې پر ځای به نور خلک راولي بیا باغوي تر تاسو د خدای ښه عبادت وکړي. نو الله عز وجل چې تاسو پیدا کړی یاست او دی عبادت ته انتخاب کړی یاست دا د الله عز وجل د طرفه پر تاسو فضل او کرم دی احسان دی او تاسو د لپاره سعادت. نو الله فرمایي دا عبادت تاسو سعادت دی د الله تعالی په پاچهي کې کوم زیادت نه راولي ځکه الله تعالی دومره قادر ذات دی. یشاء کو غواړي یذهبکم ایها الناس
یذهبکم نولری بکی تاسو ایها الناس ای خلقو یعنی تاسو به استکی د نور سبکار واخلین ویأتی بیاخرین او راتک بوکی بیاخرین فنور بانی وکان الله علی ذلك قدیرا وکان الله اودی الله عز وجل علی ذلك فردغ بانی قدیرا کامل قدرت لرونکی. نو دا الله تعالی احکامات پر ځای کول او تاسو ته چې د دې توفیق درکړی دی دا غنیمت ګڼل او د ځان د پاره سعادت ګڼل دا ډیر ضروری دی. په دې مبارک آیات کې الله تعالی خپل بندگانو ته د دې خبري یادونه وکړه چې تاسو همیشه دا ټول کار پر خپل ځان باندې مره حصر کوي او ځانونه د دې مستعد مبولي کزنه وم دغه نظام بونه چدي، بلکې دا چې الله تعالی ته د یو کار د پاره انتخاب کړي او د دین یو کار در سواخستی او یا د چا سرپرستی په لاس درکړل تا د هغوی یو څه ترتیب برابر کړي، دا د ځان کمال مو بوله بلکې دا د الله تعالی کمال. الله تعالی ته دا زور نه واړي چې تا استکه ستا پر ځای داسې څوک راولي چې تر تا دا کار ډیر منظم او بهترین. ځینې کسان یا د قول څخه او یا د عمل څخه، د قول څخه دا چې په خوله وایي په کزنه نو دا کار نه کوي، او د ځینو کسانو خو د قول څخه نه معلومیږي د عمل یې دا معلومیږي چې ځان یې په خپل کورنۍ او ټولنه کې داسې ګرځولي چې کدی نو نظام بغیر درهم برهم. حالانکه دا ډیره کمزوري خبره، خصوصا په دینی مسائلو کې نه باید د یو مدرسې محتمم او نه باید یو د مدرسې یو استاد ځان داسې وبولي چې کزنه وم دا نظام بنه چلی. دا الله عزوجل نظام دی، الله عزوجل په خپل قدرت باندې چلی. دا چې تی ورته انتخاب کړی دا د الله تعالی پر تا باندې فضل او کرم دی. دا ستا کمال نه دی چې تدا وایي چې دا خونه کزنه وم دا ټول نظام به درهم او برهم. الله عزوجل به ترتا بهترین کس پیدا کی او هغه به دا نظام ترتا خوندور او بهترین مختبوس. ډیر داسې پیښ شوی دي چې کله د یو چا پتلولو باندې دی یو مشر پتلولو باندې د بل چا په سرپرستی کې هغه کار تر هغه ډیر ترقی کړي. نو نه باید یو استاد نه باید یو عام کس چې دینداری کوي پر ځان باندې تکیه وکړي او پر ځان باندې اتکا وکړي چې بس کوو نو زه. خصوصا په کورو کې دا عادت دی چې د کور مشر ورور عموما داسې فکر کوي چې که زه ولاړم نو دا وړونه به ټول در په درس او یا که زه ولاړم نو دغه بچان به در په درس. بلکې الله تعالی ته د دې کار د پاره انتخاب کړی کته نه الله تعالی د دې حفاظت بیان کولای شي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه چې وفات کړي نه اولادونو ته هیڅ نه پرېښ. عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ډېر لوی ولی تیر شوی. مرقات کې مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دي وای د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله د زمانه ورسته کشا ویل چې پلانې عادل دی وای دا کافر کیږي. وای دا په دې خاطر باندې چې عادل خو نه دی هغه خو ظالم دی عادل کولای نشي. وای نو تا د ظلم تعادل ویل حرام ته حلال ویل په دغه وجه سره کافر کیږي. یعنی د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله د زمانه ورسته د عادل نظام نه دی راغلی او نه راتلای شي چې من کل الوجوه د عادل نظام. نو عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه چې وفات کړي چا ورته چې دی اولادونو ته یو شی پرېښی دورته کزما اولادونه صالحان و الله سبحانه و تعالی بندوبست کړي. کزما اولادونه صالحان نه و طالحان و بدبختان و نو بیا د بدبخت انسانانو د پاره سرمایه پرې شو دل حماقت دی. کدیندار و الله تعالی کفایت کړي او کبي دین و نو بي دینانو ته سرمایه ور پرې شو دل حماقت دی. دا د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله آخري خبره. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله د خلافت د دوران نمخ کې د سليمان ابن عبد الملک په دوران کې د مدینه منوره والی و. داسې زندگی و چې ډیرو تاریخي کتابو کې دا مشهوره ده چې کله به پر کومه لار دی تیر سوی و تر ماښامه به پر هغه لار د عطر بوی پاتو. عمر ابن عبد العزيز داسې زندگی کو رحمه الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا هغه څوک چې اراده لري ثواب الدنيا د دنیا د ثواب فعند الله نو یقینا د الله عز وجل سره ثواب الدنيا د دنیا ثواب دی والآخرت د آخرت ثواب دی.
وکان الله سمیعا بصیرا او دی الله عز وجل سمیعا بصیرا پر اوریدونکی پر لیدونکی من کان یرید ثواب الدنیا الله عز وجل دلته فرمایي چې تاسو په دنیا کې چې کم کار کوي د آخرت کار چې کوي د دې اصلي نتیجه په آخرت کې نو که په دنیا کې بل فرض تاسو ته د هغه کار نتیجه په لاس درنغله بد دی لکېږي ما په دې پریشانه کېږي ما ځکه خبره خو د آخرت خبره ده او د آخرت د پاره به تاسو ډیره لویه سرمایه جمع کړي من کان یرید ثواب الدنیا او د آیات ساتي چې اصلي کار د آخرت کار دی نو من کان یرید ثواب الدنیا نو څوک چې اراده لري ثواب الدنیا د دنیا د ثواب دا په ډیره لویه غلطي کې واقع دي ځکه فعند الله یقینا د الله عز وجل سره ثواب الدنیا والآخره د دنیا ثواب هم دی والآخرت د آخرت ثواب هم دی د الله عز وجل سره هم د آخرت او هم د دنیا ثواب نو بیا چې کله ته یو د دین کار وکې آخرت دیم په جوړیږي دنیا دی هم په جوړیږي کله د دین د کار دنیا غرض نو تا اعلی پریشو دی ادنا دی اختیار کی نو دا رښتیا ستاده لپاره کمزوري ده او دا ډیره لویه غلطی ده نو بیا ولې د دنیا په تلاش کې کېږي چې د آخرت د ګټ هم په لاس درځي او د دنیا د هم په لاس درځي نو من کان یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې اراده لري د دنیا د ثواب هغه په ډیره لویه غلطی کې واقع دي فعند الله دا الله عز وجل سره ثواب الدنیا والآخرة د دنیا او آخرت ثواب دي نو چې کله ادنا او اعلی دواړه حاصلې دای شي بیا ادنا اخستل او اعلی پر شودل دا حماقت دي وکان الله سميعا بصيرا او دی الله عز وجل سميعا فر اوریدونکی بصيرا فر لیدونکی الله تعالی فر اوریدونکی دي او فر لیدونکی ستاسو ټول اقوال او درخواستونه دا الله عز وجل اوري نو دا درخواستونه که دنیوي وي که د آخرت وي که د دنیا وي دا ټول الله تعالی ته معلوم دي او ستاسو ټول نیتونه الله تعالی ویني نو دا ورته معلوم دي نو طالبان آخرت چې څوک د آخرت ته طلب کوي هغوی ته په دنیا کې هم په آخرت کې هم ثواب ورکړي او طالبان دنیا د آخرت د ثواب محروم ګرځي نو صرف د دنیا درخواست کول په کار نه دي بلکې سړی باید د خپل آخرت فکر وکړي ترڅو چې دنیا خپل سړی ته پلاس ورسي په عبادتو کې بسړی یوازې د آخرت فکر کوي دنیا خپل راځي البته د دنیوي کارو د لپاره جلا مستقل خواست کول دا منع نه دي صدق الله